ناظرین السلام علیکم. بلکې په تمام سواد کې ډېر شدید ګلی، باران او د ورځې داسې توره تیاره وه چې بالکل څه پکې په نظر نه راتلو او ګاډي په لایټونو کې چلېده. دا څه وجه کیدی شي چې دومره تیاره وه او دومره شدید باران و چې سړی پکې د کور راوتی نه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خصوص تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او موږ وخت راکړو، او د موقع په مناسبت سره به زه صرف دونه ووایم چې الله جل شانه انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، او په دې دنیا کې چې هر یو څیز دی که هغه ښه دی او که هغه بد دی، خو دا د انسان د بقا دپاره او د انسان د ژوند دپاره الله جل شانه پیدا کړی دی. بیا چې کله د انسان خپل عمل پرېږدي او خپل کار پرېږدي، نو الله جل شانه هم د ده نه هغه لارې جدا کړي او دی د الله نه لارې جدا کړي، نو الله د ده نه لارې جدا کړي او هغه کار دی خپل پرېږدي، نو الله جل شانه په ده باندې ازمیښتونه راولي او امتحانونه پرې راولي. نور باران هغه د الله جل شانه د طرف نه یو نعمت دی او د الله جل شانه د طرف نه رحمت دی، خو چې داسې ماحول پیدا شي دا د انسان د اعمالو وجه وي، نو په کار دا دی چې موږ خپل اعمال هغه د الله جل شانه د شان موافق کو او خاص الله ته رجوع وکړو، نو زمونږ داسې ماحول به بیا نه پیدا کېږي. چې قیامت په هم دقسې یو ورځ شروع کېږي او سهار به خلک په خپلو کارونو کې مشغوله وي او څوک به د هېڅ نه خبر نه وي او ټول به خپل کال رواني. خو تاسو به ناظرین ته څه وایئ چې دا علامه د قیامت وه او که دا څنګه زموږ اعمال دي او که نه دا څه موسمي تغیرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو هغه اول ستاسو شکریا ادا کوم، تاسو مونږ ته هغه ټایم راکړه او وخت راکړو زموږ نه په دې موقع په مناسبت سره هغه سوال وکړه. مونږ به د خپل قصور علم چې آیا دا نننی ماحول چې کوم راغلی و دا څرنګې په مونږ باندې راغلی دی، نو دا الله تبارک وتعالی فرمایي چې انسان باندې حالات د اعمالو په وجه باندې به راځي، که هغه ښه حالات پرې راځي او که بد پرې راځي، خو د اعمالو په وجه باندې به د باندې به راځي. ځکه قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د انسان هغه لاسونو چې کوم کار کړی دی د دې په وجه باندې به په ده باندې هغه حالات راځي. نور به ذاتي خود چې دی باران هغه د الله پاک هغه رحمت دی او نعمت دی چې په موږ او تاسو باندې هغه ورېږي، او بل دا په یو غټ څیز په وسیله کې هم دا الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی چې هغې ته استغفار وایي. استغفار هغه حدیث کې راځي چې طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشحالي د هغه سړي دپاره به د قیامت پر ورځ چې هغه په خپله عملنامه کې استغفار ډېر بیا مومي. نو قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نو دا په وسیله د استغفار کې راغلی دی، نو دا خو بیا ښه هغه د الله تبارک وتعالی رحمت دی او نعمت دی، بذاتي خود خو ښه څیز دی، نعمت دی، رحمت دی، لیکن په دې کې چې کوم ګړزارې وو هغه تیرې دي او داسې عبرتناک حالاتو په موږ تاسو باندې دا زموږ د عمل د وجې نه په موږ راغلي وو، او دروغ وي نو هغه زموږ د عمل د وجې نه راځي. ځکه کتابونو هغه راغستې ده دا خبره چې الله تبارک وتعالی په اخره کې داسې وخت په انسان باندې راولي چې د اشیا کوم چې د ده دپاره پیدا شوي دي دا ټول به د ده په مقابله کې د ده په کار باندې به نه راځي، د ده د کار خلاف به هغه کار کوي، دی چې څه غواړي هغسې به نه کېږي، د ده د وینا خلاف به هغه کارونه کېږي، او هغه به وجه څه وي چې هغه څرنګې مولانا دا خبره ذکر کړه چې الله تبارک وتعالی د انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان نه دی پیدا کړی مګر د خپل عبادت لپاره مې هغه پیدا کړی. مالونه را کړي دي او بلې اعمال را کړي دي، نو موږ به آیا مقابله د الله تبارک وتعالی د دې حالاتو په اموالو سره کوو که په اعمالو سره به کوو؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې که تاسو زما د حالاتو مقابله په اموالو سره کوله نو د اموال به یو ورځ هغه ختم شي او حالات به زما باقي وي، او که په اعمالو سره کوله نو اعمال داسې یو څیز دی چې دا به هغه همیشې دا ختمېدونکي نه دي، نو بیا به موږ او تاسو به څه چل کوو چې مقابله به په اعمالو سره انشاءالله کوو.
او د الله تبارک وتعالى طرف ته ورجحان کوو، استغفار به وایو، نو انشاءالله الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی په نسبت باندې کما حقه کار نه کوو، نو لہذا د دې خبرونو دا پته ولګېده چې اعمال ډېر لازمي دي، ګنې نو د الله تعالی عذابونه به د دې نه هم ډېر سخت شي. استغفر الله استغفر الله. په چهارباغ کې دا اواز به تاسو اورئ، ګلۍ شروع ده، تکه توره تیاره وي. یا الله خیر، یا الله خیر. یا الله پاک خیر کړي، یا الله طوفان سیلاب خیر کړي. سیلابي زهره ته وجود وګوره، تکه توره تیارې ته وګوره.